څومره چې مالدار خلک دی د هغوی د ټولو خلکو پیسې به په خپل وطن کې او د هغې نه باقاعده چې کال کله پوره شي د هغې نه به زکات اخیستی کېږي په 100 کې 2.5 روپۍ په 1 لاک کې 2.5 زره نو په 1 ارب کې 2.5 کروڑه شولې په دې وطن کې څومره مالدار خلک دي تاسو سوچو کې په پاکستان کې نظام زکات قائم شي جردا په دې پاکستان کې دومره مالدار خلک شته چې د هغوی د پیسو حد نه معلوم که په دې باندې په شرعي طریقه باندې د زکات نظام امپلیمنٹ شو او دا په نافذ شو پاکستان کې نو په دې گاونډي ملکونو کې بسو غریب پاتې نشي بیا تؤخذ من الاغنیاء فترد على الفقراء د مالدار نه بغستې کېږي او په غریبانو به تقسیمېږي نظام زکات به دریم نمبر بسې دریم نمبر دا حدود بقایمي چې چا زنا کوله سزا به ته ملاويږي غلط به سزا ملاويږي ډاکو ته به سزا ملاويږي او د قاتل به قصاص اخیستې کېږي دا شو څلورم نمبر شرط پکې دا چې د اسلامي سرحداتو حفاظت بکېږي امن او امان به په دې وطن کې سرحدات په محفوظي په بارډرو باندې به بل سړی نشي راغوښته د مسلمانانو سرحدات په محفوظي د مسلمانانو خارونو به محفوظي د مسلمانانو جماعتونو به محفوظي او د مسلمانانو اجتماعات دا به محفوظي دا اسلامي ریاست دی چې په یو وطن کې دا څلور کارونه کله وشول د اسلامي ریاست ویل کېږي او چې دا پکې کله نو اسې ورته وایي دا اسلامي قانون دی او د اسلامي شریعت دی او هغې ته اسلامي شریعت بیا نه ویل کېږي زمونږ بدقسمتي دا ده دا د باجوړو کې چا بل اوس کومه مسله راغله ده د باجوړ پښتانه پکې شهیدان شو د باجوړ مسلمانان په هغې کې شهیدان شو الله په سر باندې شاهد دی چې ډېر زیات بلاسټینګونه وشول ډېرې دماکې وشولې و د باجوړ کې په دې شهداو کې څه بعضې شهیدان داسې ناشنا رالل چې ما خو بله ورځ یو ویډیو کتله او د سترګو نه یې ورته اوښکې لاړلې چې په هغې کې یو هلک دی پلار یې انټرویو ورکوي چې د ما دا زوی دی د ده واده شوی دی او ښځې د ومو تلې ده د ومې پلار کره تلې د ومې شپو له تلې ده او په دقه ورځ باندې هغه واپس خپل د خاوند کره روانه ده نو خاوند دام دغه جلسې له چیرته روان دی او هلکان پسې راغلي چې ته زموږ سره لاړ شه هغه ورته و چې زما ښځه نن زما مېلمنه ده زما خواخېز خر زموږ که راغلي دي او دغه ملک د رواج مطابق به هلته موږ به مېلمستیا به کوو ووایي چې راځه خیر دی جلسې له به ورشو بیا به راشي نو هغه هلک هم چې تللی دی هغه هم په دې بلاسټینګ کې هغه هم شهید شوی دی نو تاسو څه خیال دی چې یو جنۍ ده چې د هغې د واده 11مه ورځ ده د هغې د لاس نکریزې نه دي ختمې شوي د هغې د شونډو سرخي نه ده ختمه شوې او د هغې د سترګو نه رانجه نه دي ختم شوي او هغه کونډه شوله زموږ په دې وطن کې هغه کونډه شوله یو ماشوم پکې دی سدیس ماشوم دی که یو ماشوم دی هغه پکې تللی دی پاپړ پکې خرڅوي او هغه هم په دې کې شهید شوی دی د الله نه ګیله نه کوو عزتمندو د الله قانون او د الله نظام ته موږ 20 وړه ګوتې لګولې دي خو زموږ د دې حکمرانانو زموږ د دې وطن د دې ریاستي ادارو او زمونږ د انټیلیجنس ادارو دا ذمواري نه جوړېږي چې یو سړی به چېرته ځان له جلسه به نشي کولی جمعې مانځله به نشي راتللی اجتماع به نشي کولی بازار ته به نشي تللی دا به کوم حد ته دا خبر رسېږي په دې وجه باندې دا زمونږ د ټولو عوامو هم دا ذمواري ده ګورې د ټولو عوامو ذمواري ده چې موږ ځان له دا سوچ جوړ کړو چې ګورې مسلمان دې ته ویلې کېږي چې من سلم المسلمون من لسانه ویده دا کار خو به یو مسلمان به کړی که نه بم به چا خودی و دماکه بچا کوله دا به مسلمانو که مسلمانو انسان بو انسانی اخلاق سی شول د مسلمانانو اخلاق سی شول یعنی دا به په کم سوچ باندې دا شی پټ کوو چې په دې به مسلمانانو غوښې به زه کومه په دې کې به جنکۍ به یتیماني کېږي هلکان به یتیمانان کېږي کونډې رنډې په دې کې به جوړېږي نبی علیه صلات وسلام ویل چې مسلمان هغه دی د لاس او د ژبې د ضرر نه به بل مسلمان به محفوظ وي نن زموږ د ژبې نه او زموږ د لاس د ضرر نه بل مسلمان محفوظ چېرته نه دی نن کوم د ایمان په منګ کې موږ دروغ وایو چې موږ مسلمانان یو موږ په دروغ د ایمان دعوه کوو راځئ عزتمندو چې موږ په خپل منځ کې داسې یو برادرانه ماحول جوړ کړو ترغیب یو بل له ورکړو چې ګوره د چا نقصان مه کوه د خپل ماشومانو تربیت شروع کړو خپل ماشوم ته وایه چې ته د چا ماشوم له څپېړه مه ورکوه د چا ورانې مه کوه په دې طریقه باندې به د نوي نسل موږ به تربیت کوو او حکمرانان خو ټول د دې په خپل کرپشن کې په خپل لوټمار کې د یو کس پر راغورځولو کې د بل کس پر راغورځولو کې په دې کې اړم دي د اوسو پورې یعنی زمونږ چې دا کم نوی حکومت جوړ شوی دی هغه لا په دې کې دی چې عمران خان به کله نیسو څنګه به نه حل کول هغه په دې کې دی خپل وطن ته نه دي وزګار دا خو د پاکستان خپلې مسلې دي او دا به کوي هغه به حل کوي خو که دا مسله بالفرض اهمه یو دا نیسي وي نیسي چې خبره ختمه شي او کنی نیسي پرېږدو چې د خپل وطن جوړ کړي او د خپل وطن ته وګورئ دا پښتانه نور نه وژلی کېږي او بله غټ بدقسمتي زمونږ دا ده چې موږ نه وایو موږ د پنجابیانو سره هم بغض نه کوو د سندیانو سره هم نه کوو د بلوچانو سره هم نه کوو دا زمونږ ورونه دي انما المؤمنون اخوة
ټول مسلمانانو دي او په کوم ځای کې چې ډب خيږي د پښتون د ملا نه خيږي چې سر ماتيږي د پښتون سر ماتيږي چې بلاسټینګ کیږي د پښتنو په لاخه کې کیږي چې د جنگ میدان جوړيږي د پښتنو په میدان کې جوړيږي اخر څه وجه دا چې دا پښتانه کلک مسلمانان دي دوی د خپل ایمان نه اړې بل طرف ته د دې ایمان سودا کوي راځي چې مونږه په دې خپل ایمان باندې نور مضبوط شو په دې خپل پښتو او په دې خپل غیرت باندې نور مضبوط شو الله رب العالمین دې مونږ له عمل کول توفیق راکړي